عن ابي عمرو وقيل ابي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. سیدنا ابو عمر عربو کې دا رواجو او دا د عزت خبره ګڼل شوه چې د یو سړي شهرت به د هغه د اولاد په نوم کېده، مشر اولاد په نوم به یې ځان له نوم کېښود. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر زوی دی قاسم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنیت ابوالقاسم دی. پښتانه وایي د پلان کې پلار اګن پخوا زنانو به خاوند ته نوم نه اغوست، د مشر اولاد یا که نارینه به که زنانه به د هغې نوم به یې واخیست د پلاني یا د پلانی پلاره. دا یو ښه رواج و. اوس هغه رواج رو رو ختمیږي، ښځه خاوند ته په نامه نوم اخلي. دا ګستاخي نه ده، خو د پښتنو رواج رو رو مات شو. عربو با کنیت یعنی د اولاد په نوم چې کوم نوم کېښودو هغه د مشر اولاد په نوم و، کشر په نوم به نه و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشر اولاد قاسم دی، په دې وجه ابوالقاسم د هغه کنیت د حدیث په کتابونو کې لیکلی دی، د قاسم پلار. د چا به مشره لور وه، لکه د سیدنا عمر مشر لور ده، حفصه د هغې نوم دی، ام المؤمنین رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده حفصه. د سیدنا عمر کنیت ابو حفص دی، ابو حفص باندې د حفصې پلار. دا به د عزت خبره ګڼلی شوه. د سیده عائشه رضی الله تعالی عنها اولاد نشته، لیکن د هغې باوجود هغه ام عبدالله په نوم مشهوره ده، د عبدالله مور. یعنې کله کله به د چا اولاد نه و، هسې به یې هغه له هغه نوم کېښود. عربو دې رواج نه بعضې خلک واقف نه وي، نو د هغې خیال لا چې د عایشې رضی الله عنها اولاد و، هغې اولاد نه و. ام عبدالله هغې ته په دې وجه نه و چې د هغې عبدالله زوی دی، دا به هسې وې چې که اولاد شو نو عبدالله نوم به ورلږدو. بعضې صفات وي لکه ابو هریره خو پیشو ته وایي، نو د ابو هریره دا پلار نه چې د پیشو پلار نه، پیشوګانو والا. ماشوموالي کې به یې پیشوګانو سره لوبې کولې، له هغې نوم باندې مشهور شه ابو هریره رضی الله تعالی عنه. دارنګې سیدنا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل لړ د هغه کور ته سیده فاطمه نه یې تپوس وکړه څه شوی دی؟ هغه ویل ما سره یې جنګ کړی، جومات ته تللی دی. ښځې او خاوند منځ کې کله کله داسې جړپ راځي. چې لاړ نو هغه جماعت کې خورو کې پروتو، خورو ته عربی کې تراب ہوئی نه پاسو وی فرمایل پاسا ابو تراب. ابو تراب معنی خورو والا. دا نوم بیا هغه ته ډېر پسندیده او ابو تراب باندې به ډېر خوشحاله و چې چا ورته ابو تراب ووایي، ډېر خوشحاله و. وروستو بیا روافضو دې نه سب جوړ کړی دی، کنځلې دې جوړ کړي دي چې دا دې بنو امیو وه، هغه ته ابو تراب وی دی ښه نه دي کړي. وی دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دي او په دې به هغه فخر کو، لوی به یې پې کولی یو قسم. دې کنیت کې وګوره دی راوي لیکي عن ابي عمرو وقیل ابي عمره، چې دا کنیت د ابو عمر دی که ابو عمره دی. که ابو عمره شي نه بیا به د عمره زنانه او که عمر شي نه دا بیا نارینه وي. داسې قسم اختلاف نمونو کې راځي، کافي زمانه شوې ده. دا هم ممکن ده کله کله د یو سړي دوه نومونه وي، دوه کنیتونه وي. نوم د ده دی سفیان او د پلار نوم یې دی عبدالله، سفیان بن عبدالله رضی الله تعالی عنه. بنو ثقیف قبیله د هغې سره د دې صحابي تعلق دی. سیدنا عمر د عامل مقرر کړو، گورنر هم ویلی شي
یا د مالی امورو منتظم طائف باندې طائف کما علاقه ده نو د هغې د مالی امورو منتظم دی سفیان بن عبدالله رضی الله عنه هغه وی قلت یا رسول الله قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غیرک د رسول الله وسلم دا ملګری دي کنه صحابه کرام دا بالکل غمی دي چون کې جمع کړی دي هغه سره هر یو کې ځان له داسې خوبي ده چې بل کې نشته الله ډېر رحم کړی دی په خپل رسول چې داسې ملګري هغه له ورکړي دي چې هغوی بهادر هم دي پهلوانان هم دي جرأتمند هم دي علم سره شوق هم دی شب زنده دار هم دي اسلام سره مینه هم ده اسلام هغه پسندیده چې هغه د مینې په بنیاد وکړی شي رواج په طور نه دا صحابي چې کم تپوس کوي د هغې تعلق د اسلام بنیادي څیز سره دی یو بنیادي تپوس دی چې موږ خو ډېر شی دین وایو ستانه پای عمل هم کوو خو قل لی فی الاسلام قولا ما ته د اسلام یو بنیادي خبره داسې وکړه لا اسأل احدا غیرک چې بیا ستا نه وروسته د بل چا نه تپوس نه کوم اسلام باره کې یو کلکه خبره وکړه بس دا ډېره بنیادي ته خبره ده ډېر بنیادي تپوس کوي یو کار راته وښیه چې زه هغه وکړم بل چا نه بیا تپوس نه کوم قال قل آمنت بالله ثم استقم هغه ورته ویل آمنت بالله ووایه بیا په دې کلک کړه ظاهر کې دا وړه جمله ښکاري چې ووایه ما په الله ایمان راوړی دی ثم استقم بیا په دې کلک ولاړ یې د ایمان استقامت په څه راځي د ایمان استقامت په اعمالو راځي که یو سړی دا غواړي چې زما ایمان دې ډاواډول نشي ګډ وډ دې نشي طوفانونه اسیله باد و بارانې کوږ ووږ نه کي نو د هغې لپاره یو طریقه د هغه ده چې انسان دې نیکو اعمالو ته متوجه شي د نیک عمل نه بغیر ایمان کې استقامت نه راځي استقامت ډېر مشکل څیز دی کم خلک چې هغوی څه وخت پې داسې تېر شوی چې مونځ یې نه کوو او بیا چې ورو ورو مانځه ته رالل نه یې د څومره ګرانه وه او چې کله 10 کاله 20 کاله 30 کاله 50 کاله یې مونځ وکړو نو اوس هغې ته ګرانوالی نشته دی بلکې اسانتیاګانې دي پکې یو مونځګزار سړی که مونځ پرېږدي نو هغه ته تکلیف رسي لیکن یو بېلمازه سړی چې مونځ کوي نو هغه ته د مونځ په کولو کې تکلیف رسي ولې طبیعت باندې دا ګران لګي شاق لګي استقامت څخه ګران څیز دی هغه دوام غواړي همیشګیري غواړي یو سړی چې ښه مالدار دی او مالي قرباني نه کوي ولې نه کوي هغه له پیسې لګول هغه ته ډېر مشکل دی دی به مستقیم کېږي په دین باندې هغې په دین بالا هغې دی روانېږي چې دی مال کې استقامت پیدا کړي د مال په خرچه کې کم خلک چې هغوی خیر خیرات کوي زکاتونه ورکوي حجونه کوي نور مناسب ځایونو کې پیسې لګوي هغوی ته څه مشکلات نشته دا مطلب نه چې د هغوی جیب ډک دی جیب یې د نورو خلکو نه کم ډک دی لیکن فرق دا دی چې دا کم سړی مسلسل یو عمل کوي د کې استقامت راشي دی ټینګ شي په خبره باندې او د چا جیب ته چې 200 میله لاري که نه هغه 10 روپۍ هم نشي لګولی استقامت دی ته وایي چې په یو څیز ټینګېدل ډېر ګران دی یو عمل یو ورځ کول ډېر اسان دي د یو عمل شروعات هم ډېر اسان دي کار شروع که بس نو ډېر خلک داسي چې هغه به یې هفته وکړي 2 هفتې به وکړي میاشت به وکړي کال به وکړي بیا چوټي کړي د هغې نقصان دا وشي چې کم ګراف د ده دیني طور تلي نا ګراف قدر وغورځي معامله خرابه شي فرض لمونځ هم بیا پرېږدي په دې جمله کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی پوهه پرته ده ټول دین تقریبا په دې کې پروت دی چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله وویل اوس په دې استقامت پکار دی
تو کوم حالاتو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویل په هغه حالاتو کې خو د مسلمانانو دشمنان هم ډېرو، یهودیانې دشمنانو، نصرانیانې دشمنانو، د مکې مشرکانې دشمنانو، بهر خلک څومره چې دی ټول د ایمان او د اسلام مخالف دی. لیکن دا خبره خو د مدینې منورې ده، دا حکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي د مدینې منورې ده، او هغه صحابي ته بیانوي. صحابي مسلمان دی که نه، هغه ته وی قل آمنت بالله، آمنت بالله وایه. څه مطلب د ایمان نه راوړی؟ ایمان یې راوړی دی. مطلب یې دا دی چې کوم آمنت بالله تا ویلی دی ما په الله ایمان راوړو، نو په یې باندې کلک شه. د دې وجې نه د دې هغه تفسیر کوم چې موږ مخکې وکړو نه بهتر دی چې د ایمان کې مضبوطوالی په څه راځي؟ په اعمال صالحه راځي، په ښو اخلاقو راځي، په ښو عادتونو راځي، په دې راځي چې انسان د جرایمو نه یو طرف ته شي، ګناهونو نه یو طرف ته شي. دا سیلې دي د مصائبو راځي په ایمان باندې. خو کله چې انسان کلک شي، اعمال صالحه یې ډېري، نو بیا د سیلې نه متاثر کېږي، مصائب پې راځي په اسلام. د انسان په عقیده باندې هم تکالیف راځي، حالات نه متاثر شي. چېرته مونځ کوي څوک د سپلی پټېږي، د دې ګیله من شي د الله نه چې الله ما خو زه ګناه نه کوم، جومات ته راغلی وم نو غل آخر زما سپلی ولې پټولې. د هغه سیلې ده ایمان باندې راله. و چې سړی مسلمان یې هغه وي ضعیف دی، نو د غل په قسمت کې حلال شی نشته دی، ځکه یې حرام یې وړی دی، خپل کار خو نه پرېږدي. مثال یې د هغې سړي چې هغه یو کار کوي، زمیندار زمینداري کوي، خو که تا کتلي نو زمیندار کله ځان له ګوتري وي، کله یې خپه په کودالی والي، خو د هغې د وجې دی زمینداري خو نه پرېږدي. یعنی مصیبت شته پکې، لیکن هغه کار نه پرېږدی کې منفعت دی، فایده راوړي. مونږ ته په دین کې نفع نه ښکاري. که مونږ ته په دین کې فایده ښکاره شوه چې دین کې فایده شته د آخرت هم او د دنیا هم، نو بیا دې مصائب به مونږ برداشت کړو، هغه شان څنګه چې مونږ د زمیندارۍ تکالیف برداشت کړو، لیکن خپل کار جاری ساتو. دا د ایمان خبرې، که د سړي په دې ایمان وي چې او دا دین زما د الله او د رسول ایمان دی او دا دین د هغې دی، نو بیا خبره سمه ده. بیا مصائب هم راځي، مشکلات به هم راځي، خلک به کنځلې هم کوي، دروغ به هم وایي، بکواس به هم کوي، خو انسان دا تکالیف بیا برداشت کوي او د خپل رب د رضا کوشش کوي. حدیث کا راځي اگر چې د هغې اسنادي حیثیت لږ کم دی، لیکن چونکې قرآن او حدیث کې د دې نور شواهد موجود دي، نو دې وجې نه که دغه حدیث ویلی شي نو دا به څه ګناه نه وي. حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تپوس وکړو چې یا رسول الله قد شبته، ای د الله رسوله ته خو بوډا شوې، د بوډاپې څه آثار انسان کمزوری شي، आवाज़ کې کمزوروالی راشي، خپو کې کمزوری راشي، نظر یې کمزوری شي، دماغ یې کمزوری شي، دا آثار د بوډاوالي دي. یو خو اوس دي نو سړی ځوان زلمي او خوراکونه 2 نمبر دي، د دې وجې دا سړی بوډا ښکاري، خالص خوراک نه ملاویږي. ورنه د بوډاپې دغه علامات نه دي دا کوم چې زموږ ځوانانو ته لګېدلي، دا د بوډاوالي علامات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او شیبتنی سورة هود و اخواتها، او بیا درستو نور سورتونو نمونه واغستل چې سورة هود او دغه شانتې نورو سورتونو زه زوړ کړی یم، دې غمجن کړم، د هغې غم د وجې بوډا یم. او سورة هود کې څه حکم دی چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم بوډا کړی دی، او هغه نورو سورتونو کې څه دي چې د هغې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خفګان دی، د بوډاوالي اثار دی پې. ناچوکتې شي نو صحابه کرام فرمایي، محدثین هم دا وایي چې په سورة هود کې حکم دی چې فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، څنګه چې تا ته حکم کړی شی د دین، نو په دین باندې کلک ودرېږه. دغه شان استقامت په دین باندې مشکل کار دی.
دین ډېر قیمتي څیز دی، د دشمنان ډېر زیات دی. د هر قیمتي څیز دشمنان ډېري، پی کې ملاوټ هم خلک دي، په پویو کې ملاوټ ولې خلک کوي؟ دا قیمتي څیز دی او د دې ضرورت هم هر چا ته دی. څومره چې یو شی بیش قیمت وي دومره به خلک پی کې ملاوټ کوي. دین د ټولو نه قیمتي څیز دی، په دې وجه دې کې ملاوټ د ټولو نه سوای. تو یو مسلمان کار دی چې هغه ملاوټ وګوري دا پکې چا ملو کړي دي، کم ځای نه ملو شي، لرې کړي هغه د هغې نه. کله چې یو سړی دغه ملاوټونه خرابوي لرې کوي نو هغه ته به خلک عجیبه عجیبه نسبتونه کوي چې زموږ دین یې خراب کړو، دا چلې وکړو. دین یې نه دی خراب کړی، دین هغه خلقو خراب کړی چې پکې ملاوټ کوي. دا استقامت ډېر ګران څیز دی. الله نه غواړی دا چې الله زموږ استقامت په دین نصیب کړي. حدیث کرا دی داسې اوقات به راځي چې سړی به سهار مسلماني ماښام به کافري او ماښام به مسلماني سهار به دی کافري. دا ولې دا ملاوټ ته وجې استقامت پکې نه وي. 2 څپېړې څوک وي بیا مسلم نه راځي. دا خو د الله فضل دی، زمونږ ملک ازادي ده. کومو علاقو کې چې مسلمانان اوسېږي د غیر مسلمو علاقو کې هلته د مسلمانانو حالت وګوره څه دی. مونځ کولی شي؟ نشي کولی، ګیره نشي ساتلی، د مسلمانۍ څه اثر نشي ښکاره کېدی. هلته به سړی ایمان څنګه لري؟ ډېر مشکل کار دی. مونږ ته د بعضې څیزونو اندازه په دې نه چې مونږ هغې سره مخ شوي نه یو. پاکستان کې د الله فضل دی، دغه قسمه مشکلات نشته. کوم خلک چې هندوستان کې اوسېږي، یورپ کې اوسېږي، ځای په ځای وینې دا مسلمان یې راګیر کړي، عجیبه عجیبه طریقې سره وحي ټکوي، عجیبه عجیبه طریقې سره سزاګانې ورکوي. څه ګناه یې کړي؟ نه، وجہ صرف دا چې ته مسلمان ولې، بل څه وجہ نشته. دغه ځای کې د انسان د استقامت پدېږي چې د باندې وینې تویږي، لیکن دی لکه د سیدنا بلال غوندې احد احد وایي. د دې اندازه موږ ته نشته دی. د دې اندازه حق پرستو خلقو ته را چې هغې دین بیاني او په هغې د خلقو طرف نه مشکلات کم راځي، هغې د اندازه لږه لګي. عوامو ته د اندازه نشته. نو یو خدا دی چې دی که د استقامت حکم دی وي او اخواتو ها والا چې کوم دي چې دغه شان نور صورتونه نو هغې کې د آخري 2 پارو د باقي صورتونو تذکره موجود ده. هغه صورتونو ته چې مونږ ګورو په کې د قیامت حالات دي او د قیامت حالات، قیامت چې راځي نو انسان سره به څه کوي؟ هغه تکالیف او مصائب چې انسان ووري نو انسان بوډا کېږي په ایمان. قرآن د قیامت ذکر کوي نو یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. قیامت ورځ هغه ده چې ځوانان به بګې بوډاګان شي. دا 2 خبرې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زه دې 2 څیزونه بوډا کړم، د قیامت فکر او د فاستقم کما امرت. استقامت دا ډېر اعلی عمل دی. قرآن دا فرمایلی دي چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. ننم که یو سړی د الله رب العزت د ربوبیت قائل شي او بیا په دې باندې کلک ودرېږي نو تتنزل عليهم الملائکه، اوسم ملائک راځي او هغې له تسلي ورکوي. دا جدا چې انسان پې پوهېږي یا نه پوهېږي. خو تا که کتلي دا حق پرست یوازې خدای بالکل مطمئن وي. دا ولې دا د هغې ملائکو د نزول وجه ده. حق ګو سړی هغه جوکاویږي نه، هغه بېکاویږي نه، خرڅېږي نه. د هغې وجه دا چې الله رب العزت د ده د استقامت انتظام کړي. استقامت په دین باندې دا مشکل کار دی. پښتو کې چې ورته د اوسپنې نینې چې چلوي دا هغه څیز ده. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته چې کوم ذکر کوي چې زمانه د تپوس بنه کې د بل چا نه، بس هغه دکه خبره ده چې کم تا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دی نو په دې کلک پاتې شه، ټینګ پې پاتې شه. عبدالله ابن عباس ته فرمایل وین قتلت او حرقت، په ایمان کلک یا اگر که ته قتل کړی شوې او اگر که تاسو کو سوځئ په اور کې. دا آسان کار نه دی. په دین باندې استقامت آسان کار نه دی.
الله نه دعا غواړئ چې الله موږ له استقامت په دین راکړي او د هغې ذریعې سره اعمال صالحه باندې دوام همیشګري په نیکو اعمالو باندې دا د استقامت سبب جوړېږي. اقول قولي هذا استغفر الله.